سلامونه مرګرو، امید کوم چې ټول به ښه یې، د ژوند په مزو کې به یې. په دې ننني نیوز کې به زه تاسو ته د کوټې هغه ډاکټره چې د کم نوم دی مانو، کوټه کې چې کم د مانو سره کم ظلم شوی دی هغه ډاکټرې سره د هسپتال کې چې کم تیزاب ول په مخ اړولي دي، هغې حوالې سره به دې ویډیو کې زه تاسو ته فل ډیټیل در کومه. دا هغه کس چې کوم ولا په مخ تیزاب اړولي دي دا اصل کې چې کوم دی دا د کوټې دی او د مانو هم د کوټې ده. دا دی په دې ویډیو کې تاسو کتی شئ دا دی بوتل یې راویستو د جیب نه او دې دروازې ته ودرېدو او دا دروازې ته چې ولاړ دی ګورئ ورته تاسو ویډیو کې ګورئ مینوالو دا دروازې ته ولاړ دی. ګورئ مرګرو دې ویډیو کې تاسو دا کس کتی شئ دا هم دوه تصویران دي لګېدلي دي. مونږه سی سی ټي وي فوټیج نه دا ویستې خیال هم دی په مانو باندې مخ باندې وروویشته او ګوره دلته کې دا جینۍ چې کم ده دا تیزاب چې په وروړي دا منډې کې چپړې هم کمره کې پرېږدي او دا دلته میدان ته رامنډه کړي او دا میدان کې چغې شروع کړي چې میدان کې چغې شروع کړي دلته پې دا ډاکټر هم راشي او ډاکټر یې ځان نه لرې کوي او په دا مخ وله لوپټه اچوي. نو بیا ټول کسان راشي او دا دې خوا سیټ ته کې دي هغه ډېره زیاته په عذابه وي. نو ډېرو مرګرو ته دا ریکویسټ دی چې دعاګانې ورته کوئ او دعاګانو کې یاد ساتئ. دی بیا چې کوم دی کراچۍ ته بوتله او کراچۍ کې اسپتال دی هلته کراچۍ اسپتال له په دې جاز کې بوتله. نو ټولو مرګرو ته درخواست دی چې دعاګانو کې یاد ساتئ. مانو کومه جینۍ چې کم ده دا ډاکټره دا ډېره سیریس ده 90 او 90 داسې 90% چې کم دی دا ډیمیج شوې ده او 10% دا بچ ده. نو ټولو ملګرو ته مې دا ریکویسټ دی چې دواګانو کې یاد ساتئ. ډېره یو زبردست دا ډاکټره وه. دلته کې مونږ دا سی سی ټي وي فوټیج نه دا ویډیو هم را پیدا کړې ده ستاسو دپاره دا تاسو کتی شئ. دا قسم مونږ زر د دې باندې ډیټیل شروع کړی دی چې دا هم ونیسو او دا کس به انشاءالله پیدا کوو. نو دا کس ویډیوګانې دا ویډیو میلاو شوې ده او د دوه تصویران میلاو شوي دي. نو ستاسو ټولو ته ریکویسټ دی چې دعاګانې ورته کوئ او دعاګانو کې یاد ساتئ. دا ویډیو تاسو وکته تاسو خپل رای کمنټ کې راکړئ. پته نشته چې د مانو څه کار کړی دی چې دې هلک پې داسې ظلم کړی دی. په دې ویډیو کې دا جیب نه بوتل هم راوباسي او دا دې دروازې ته ودرېږي او دلته کې پې ور واچوي چې څنګه پې ور واچي او مانو رامنډه کړي او دا تور والا کپړو چې کوم دی دا تې منډه کړي. نو ټولو ملګرو ته ریکویسټ دی دواګانو کې یاد ساتئ. والسلام.